ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما ته نبی علیہ السلام خپل تور راکړه. نو ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زه چې کله میدان ته ووتم نو زه ډېر په تکبر انداز ګرځېدم چې ما سره د نبی علیہ السلام توره مبارکه ده. وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې تکبر به نه کې مگر د کافر خلاف به تکبر کې اوچت به ګرځې او توره راخیستې ده او په کافرو صفونه یې مات که. هلته توره د چا وکړله بس یو غزار چې کو نو اخ کس ځان داسې پټ کړی و چې غزار یې کو چغه یې کړه چې مه کوه غورې زه خو زنانه یم او دا هنده وه دغه ټیم کې دیم ایمان نه دی راوړی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ زر لاس کنټرول که او وی فرمایل چې هسې نه چې د نبي علیه السلام په تورې سره زمانه پردی زنانه اگر چې کافره د داره نه نشي نو تورې کنټرول که واپس د هغې نه را روان شو. صحابه هغه تعلیم په جنگ په دوران کې ښودلی چې په ماشوم په بوډا او په تورسرې به غزار نه کوي. دې هندي بیا وروستو ایمان راوړی دی رضی الله تعالی عنه لیکن هغه ټیم کې ایمان نه و راوړی.